محترم وزانو څنګه تاسو ته معلومه ده داسې خلک هم په دې دنیا کې تیر شوی دی داسې زنانه چې هغوی د کال 12 میاشتې به روجې نیولې اصل کې بهترین خدا صوم داودي دی چې سړی هغه یو ورځ روجه نیسي او بل ورځ روجه هغه پرېږدي دا کې مشقت دی پوهېږئ تاسو دغه بهترین دی صوم داودي ورته ویلېږي بهر کې په داسې خلک هم تیر شوی دی چې هغوی د کال 12 میاشتې چې کوم دی هغه به روجې نیولې د الله محبت او مینه زړه کې دومره وه نن موږ باندې یو میاشت روجې را روانې وي او موږ ورته ساخه پکړي چې روجې راغلې او دا راغله او هغه راغله دې باندې د الله شکر ادا کړه پته نه لګي چې بیا به تا ته د روجې توفیق بل کال له میلاو شي که نه ډېر خلک داسې وو تېر کال موږ سره په رمضان مبارک کې وو خو سخت کال نشته ډېر خلک داسې وو چې هغوی تېر کال روجې نیولی شوي سخت کال هغوی روجې نشي نیولی په دې د الله تعالی حمد و ثنا بیان کوي په دې د الله شکر ادا کوي چې خدایا دا د رمضان المبارک روجه په ما باندې راوستله او د رمضان المبارک دغه روجه کې دی ماله د روجو د نیولو توفیق راکو ذکر کوي علما چې کوم دی حضرت ابو عامر واعظ رحمت الله علیه فرمای چې بازار کې وینځه خرڅېدله ډېر په کم قیمت باندې خرڅېدله د هغې قیمت هم ډېر زیات کم او د هغې دا خېټه چې کوم دی هغه داسې د لګېدلې وه د خپل هډوکو سره داسې ښکته پوهېږئ تاسو دومره د کمزورې شوې وه او یخته پې خواره واره وایي ما پې زړه خفه شو ما هغه وینځه واخیستله چې دا به زه واخلم وایي د روجې میاشت را روانه وه د هغې رنګ زیړ و وجود یې کمزوری و ما ورته چې روجې له به چې کوم دی سودا وکړو که نه راځه لاړ شو چې روجې له سودا وکړو ما ته وی چې دا کس باره کې به ته څه ووې پوهېږئ تاسو هغه باره کې چې هغه ټول عمر سوي روجه وي دغه د کال 12 میاشتې سوي روجه وي دغه کس په باره کې به ته څه خبره وکړې هغه به د روجې دپاره ځان له څه تیارې وکړي وایي بیا چې کوم دی هغه وینځې به د شپې به عبادت کو ټوله شپه او د ورځې به روجه وه د کال 12 میاشتې به هغې روجه نیوله صرف دغه څو ورځې چې د اختر راځي دا به نه وه نور بیا اکثر روجه وه هغه ویل چې کله بیا د روجې میاشت ختمه شو اختر ته ورځې پاتې شي ما چې راځه موږ سره بازار ته لاړه شه وایي چې مونږه څه سودا واخلو ځان له سهار وایي مونږ پاڅېدو مونږ چې سودا مودا راوړو اختر له ما ته وایي چې ابو عامره ته چې کوم د دنیا په دې مشغولتیا کې ډېر زیات ورننوتی دنیا په دې مشغولتیا کې چې ته کوم دی ته ډېر زیات ورننوتی وایي ته ورننوتی بیا لاړه زمانه یو کمرې ته ننوته او په هغې کې چې کوم دی په نفلو باندې ودرېده او د قرآن یو آیات پې لوستو حتی چې کله دې آیات ته ورسې ویسقا من ماء صدید چې جهنمیانو ته به هغه به ورته د وینې زوی د جهنمیانو باندې چې کوم دی هغه پیس کولی شي وینې زوی پوهېږئ تاسو چې جهنمیانو هغوی باندې به نونه کولی شي چې کله دې آیات ته ورسېدله بار بار د آیات وی او یوه چغه یې کړه وفات شوله محترم عزیزانو داسې هغوی سره د آخرت فکر و د آخرت سوچ پې غالب شوی د آخرت چې کوم دی هغه د الله تعالی یره پې دومره غالبه وه چې هغې به دنیا توجه نه وه نن په مونږ او تاسو د رمضان مبارک دا میاشت راله چې مونږ په دې کې بعضې ملګري هغوی صرف روجه ونیسي صرف د خولې روجې صرف د خولې روجه نه ده پکار بلکې د ژبې د غوږونو د نظر د زړه د فکر ستا فکر صحیح استعمال شي ستا نظر صحیح استعمال شي دغه رنګې چې کوم دی ستا غوږونه صحیح استعمال شي ستا ژبه صحیح استعمال شي دا نه چې صرف خولې د خوراک نه بنده کو بس نور خیر خیریت دی داسې نه ده پکار مسلمان ورونو بلکې د هغې 15 وخته مونځ د جمع سره 15 وخته مونځ د جمع سره د قرآن تلاوت چې کوم دی روزانه او دغه شان تراویح کول پوره 6 رکعاته تراویح کول د هغې خیال ساتل چې مونږ او تاسو پوره 6 رکعات تراویح کوو د جمع سره او بیا په خپلو جوماتونو کې هغه د قرآن مقدس ختم چې کوم دی په تراویح کې دا ځان له سنت دی په دې به انشاءالله تاسو ته ما خبره کړې وه او کوو به په دې باندې دا خبرې نو روژه چې کوم دی هغه را روانه ده ټول ملګري ښه په شوق کې اوسېږئ او ښه په شوق کې چې کوم دی د روژې اهتمام هغې سره چې کوم دی اهتمام وکړئ د هغې د تراویحو د هغې د منځونو نفلونو ځکه چې مونږ او تاسو د الله تعالی دا یو نعمت راکړی احسان دی د الله تعالی را سره او بیا د را روان کال پته نه لګي چې یاره مونږ په دې کې ژوندي پاتې شو یا نه یا به تا صحت میلاو شي یا نه الله تعالی دې مونږ او تاسو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي